تاسو په معاشره ته یو ډېر غلط میسج ورکوي. تاسو کیمرا تاسو مایک همیشه اداکار پسې تللی ده، همیشه تاسو د فلم او د ډرامې پبلکسټي کړې ده. لکه مطلب ته تا معاشره ته غلط میسج ورکړی. زه نور خلک خو پرېږدم، پرسنلي تا به واخلم. شاید لاله تا زما یو پروګرام کتلی دی A to Z، تا د هغې نه څه غلط اثر اخیستلی، مطلب ته څنګه افیکټ وی، په تا یې څه اثر کړی؟ زما کوم نوی کول دی دوی ته داسې میسج میلاو شي چې آیا دین طرف ته لاړ شي. تاسو غواړئ ستاسو مطلب دا دی چې یاره دا نوی کول دی هم ډرامو طرف ته راشي، فلم طرف ته راشي. زمونږ هېڅکله دا مقصد نه دی. اول خو چې ته زما ټول پروګرامونه راواخلې، زه هر چا یو خپل ټیم زما چې کوم مین سوچ دی. لږه موده مخکې ستاسو انټرویو راغلی وه په کومه کې چې تاسو د مایک ډېره بېزتي کړې وه. مایک اداکار تاسو نه په سپېړه وي، هغه ځمکې ته لاړ شي. په هغه وخت کې تاسو دا نه ګڼئ چې تاسو د مایک یو ډېره غټه بېزتي وکړه. تاسو سره د معاشرې فکر نشته، یوټیوب له لګیای، خپل انکم دپاره لګیای. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، شاهد خان شاهد یم د پریا ټي وي نه. زما په څنګ کې ناز زلمې وقار جاني، یقینا تاسو به ډېر ښه پېژنئ چې په سوشل میډیا کار کوي. نن به د دوی په ژوند باندې تفصیلي مرکه کوو د دوی سره. وقار جاني پروګرام کې ارتار کلی یم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. شاهد لاله ستړی مه شئ، ډېره زیاته مننه مو کوم چې په دومره لنډ تنګ مصروفه وخت کې تاسو زمونږ کلي ته راورسېدئ، دومره زحمت مو ګواره کړو. ډېره زیاته مننه ستا هم او ستاسو د چینل د فریاد ټي وي چې کم مینوال دي، کم ویورز دي، کم کتونکي دي، دا وخت مونږ اوري، مونږ ویني، مونږ برداشت کوي، نو هغوی ته هم زما له طرفه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او ستاسو هم ډېره مننه. ستاسو هم مننه. وقار جاني د ټولو نه مخکې خو راته دا ووایي ستاسو ایجوکیشن څه دی او د کوم ځای سره تعلق ساتئ، چېرته په ژوند تېروئ؟ شاید لاله زه خو بیسیکلی بنیادي طور چې د یمنو د ضلع مردان تحصیل کاټلنګ چې بیا هغې کې یو وړوکی کلی دی شموزی، دلته زه پیدا شوی یم. دلته بیا ما خپل مطلب پرایمري میډل های بیا چې کوم مطلب کالج ته بابوزی کالج ته اف اس سی ما د هغې ځای نه کړی، او مطلب بی اے ما کړی د ما پرایویټ، او بیا څه حالات داسې راغله چې مطلب دغه ما مخکې نه شو په بی اے باندې ما بیا خپل سټاپ عوام ژوند کې کله ناکله سټډي کوو، مطلب د کتابونو بکس شوق چې کوم دی نو هغه کوو. دینی تعلیم مو کړی دی؟ جی دینی تعلیم مو کړی. ما قرآن مجید په ناظره هم کړی دی، بیا ما څه ټایم کې ترجمه هم شروع کړې وه، خو بس زموږ کورنۍ داسې مسلې حالات راغلل چې مطلب زما نه هغه هم پاتې شو. دا هم ما اکثر تاسو په سکرین هم کتلی په ډرامو کې. آیا د ډرامو شوق د څومره وخت نه کوئ او په څومره ډرامو کې مو کار کړی؟ اصل کې د ډرامې شوق خو چې کوم زما د بچپن نه کله چې د سی ډي دور و، نو سی ډي کې خو بهرحال ما ډېر کم کار کړی، خو بیا ما سباون ټي وي کې مطلب سټیج تیټر چې کومي کلچر شوګانې چې مطلب هلته فیملی ناستي هغې کې ما کار کړی. بیا سباون ټي وي دپاره ما یو سیریل کړی، بیا وطن ټي وي دپاره د مرور په نوم باندې ما یو ډېر غټ سیریل کړی، فیروز خان زیګر صاحب لیکلی. او بیا هغه شان هغه دور ختم شو د ټي وي، مطلب ټیکنالوژي ایډوانس شو، دور د یوټیوب راغی، د سوشل میډیا. نو یوټیوب دپاره هم د خپل چینل نه علاوه قرار ټي وي په نوم چې کوم چینل دی د هغې نه علاوه ما مختلفو چینلو کې کار کړی، مطلب ایز ا ایکټر دوی سره په ډرامو کې. جی وقار جاني که مونږ وګورو نو تاسو په معاشرې ته یو ډېر غلط میسج ورکوئ. ستاسو کیمرا ستاسو مایک همیشه اداکار پسې تللی ده، همیشه تاسو د فلم او د ډرامې پبلکسټي کړې ده. لکه مطلب ته تا معاشرې ته غلط میسج ورکړی. زه نور خلک خو پرېږدم، پرسنلي تا به واخلم. شاید لاله تا زما یو پروګرام کتلی دی A to Z، تا د هغې نه څه غلط اثر اخیستلی، مطلب ته څنګه افیکټ وی، په تا یې څه اثر کړی؟ یاره په ما خو دا اثر کړی، همیشه چې زه ستاسو پروګرام ګورم نو هغه د اداکار په څنګ دي. ستاسو کیمره چې کولاویږي فلم ډراما سنگیت غانا په دې باندې زه وایم چې ستاسو کیمرا دی علماء طرف ته لاړ شي، ځکه چې زما کوم نوی کول دی دوی ته داسې میسج میلاو شي چې آیا دین طرف ته لاړ شي. تاسو غواړئ ستاسو مطلب دا دی چې یاره دا نوی کول دی هم ډرامو طرف ته راشي، فلم طرف ته راشي. زمونږ هېڅکله دا مقصد نه دی. اول خو چې ته زما ټول پروګرامونه راواخلې، زه هر چا یو خپل ټیم زما چې کوم مین سوچ دی، ما که هر پروګرام کړی ما ښه ته ښه غلط ته غلط ویلي. د هغې پروګرام په اینډ کې کوم ته چې زه وینډ اپ یم یا چې د پروګرام کوم
تیم زره وباسونه کې ما دا میسج ورکړی چې کم اداکار کم فنکار د عروج وخت تیر کړی دی مطلب یا شی کړی دی په اخره کې دی خوار وزار دی تبا برباد دی ما نور خلکو ته هم میسج ورکړی چې مطلب دلته مرز دا زما په هر پروګرام کې شته بل تا د علماو خبر وکړه نو بالکل زما چینل وزټ کا تا ته هم کتونکو ته هم ما وخت په وخت د علماو سره هم مرکی کړی څنګه چې زمون مفتی سردار علي حقانی صاحب وفات شو الله دې ورته جنتونه نصیب کړي ما دا غوي سره هم مرکه کړو او غوي په دویم ځل هم ما سره وعده کړی و چې مطلب ان شاء الله وقار تاسو برازه او یو تفصیلی مرکه وکړو مطلب دا وی سره جون وفا و نکړه او ان شاء الله زما نور هم کوشش ته ضروري زره خامخا فنکار دا اداکار پروګرام کوم دا بس صرف د یوټیوب پالیسی ده چې مطلب یو کنټینټ پچره نو هر سړی خپل خپل کار کې څوک سوشل ورک کی څوک سنگران دي څوک فنی خاکی جوړي څوک ستا په شان شاید لاله میکس پروګرامونه کوي نو دا شان زمان بس یو کنټینټ ته ځکه کم فنکاران کم هنرمندان کم اداکاران د دې پروګرامونو سره آسان نه دي ډیر زیات ګران کار دی نو مطلب د هر چا د وس خبره نه ده که الکترونیک چینل زیات کم غوي کوي نه سره سپورټ ته غټ پلیټ فارم دی یو غټه اداره ده نو زه په ایک سر باندې کوم نو ګران کار دی بهر حال دار چا خپل یو سوچ دی تنقید کو سو کوي هر چا ته خپل اختیار شته اکثر زما په چینل باندې کمنټس راشي نو ما ته اکثر ملګری وجه دا ډیلیټ کوه غلط کمنټس نو زه نه ډیلیټ کوم په وجه ردی چې د هر چا خپل یو سوچ د هر چا خپل یو رائے دا او د خلکو رائے بچی کې چې مطلب ما باندې 500 خلکو کمنټس کړي ما باندې څومره ټیک دي که هر کله داسې وشو په ما باندې نیمه زیات کمنټس غلط شونه ما کې دي شي پروګرامونه پریخي چې پرس که زر کمنټس پای کې لسته کمنټس داسې غلطي نو زه د لسته خلکو پروا نه کوم زه د هغه خلکو پروا کوم کوم خلک چې ما ګوري کوم خلک چې ما سپورټ کوي جی آیا وکرجانی کستا کیمرا د علماو طرف ته لاړ شي د معاشره ته د دین یو میسج ورکې عالم جوړېدل هم ضروری دي ضروری نه ده چې هر سړی د اداکار جوړ شي ضروری نه ده چې هر سړی د اکټر جوړ شي ضروری نه ده چې هر سړی د مایک راوالي سوشل ورکر جوړ شي دا ضروری نه ده ځکه دا خو کومنګو ګورو لکه څنګه تاسو لګی نو تاسو سره د معاشره په کار نشته یوټیوب لګی خپل انکم د پاره لګی دغه څه ده کنه نه دا څه خونه ده زه یو مسلمان یم یو پښتون یم او بل انسانیت تقاضا ده چې دې صرف د خپل مفاد سوچ نه کی ما هیڅ کله د خپل مفاد سوچ نه کړی ما همیشه دا سوچ هم کړی چې مطلب خپل ضمیر ژوندې ساتل پکار یو پروګرام کې به زما دا میسج نه چې زه د فلم د ډرامې پبلسټي وکم ما دا هغه ساید افیکټ هم خو د دې څنګه تاسو ته مخ کې جواب کې ما وی چې ما د هر پروګرام په ریزلټ کې دغه میسج خلکو ته ورکړ چې تاسو دلته مرزه مطلب دا کار ټیک نه دی کدا سه پروګرام ته ما ته ثابتول شي یا چې کم کتون کې کم ما باندې تنقید کوي هغه ثابتول شي چې تا په دې پروګرام کې دا ولي او ورشه ډرامې تراشه فلم تراشه ما په هر پروګرام په اند کې ولي چې هر فلم ډرامې سه فیوچر نشته دې ته مرزه او وخت په وخت ما د علماو سره هم مرکه کړو ان شاء الله نور هم کوشش کوم زما صدا میشن خو نه دي چې زه د فلم او ډرامې پروموشن وکم مطلب هر سړی د فلم او ډرامو ګور میشن زما دا نه دي بس وختي ته ور د یوټیوب یو پالیسی ده او دغه کوشش کوم دغه پروګرامونه زو نور کوم نور سماده سکر خانه دراخله چې ارزه دا کوم او دغه بنو کوم اسی کومنګو ګورو لګه مو د مخ کې تاسو انټرویو راغلی او په کومه کې چې تاسو د مایک ډیره بیزتی کړو ا مایک اداکار تاسو نه په سپېړو وي غزمه کې تلاړ شي په هغه وخت کې تاسو دا نه غنئ چې تاسو د مایک یو ډیره غټه بیزتی وکړه لکه مطلب د مایک یو بیزتی وشو لاغه ټیکنیکل څه نقصانات رااله لکه مطلب پرس که مایک زمانه ګر شته ماته دغه ټیکنیکل څه نقصان خو چې زتا ته وضاحت وکم مایک چې کوم دی نو د همیشه د معاشره اصلاح لپاره دی استعماليږي مایک استعماليږي په جمعات کې په منبر استعماليږي مایک استعماليږي نو په اذان کې استعماليږي په خزه کې استعماليږي آیا تاسو مایک استعمال هم په غلط ځای کې وکړل د اداکار پروموټینګ مو کو پبلک سټی مو کړه هغه اداکار راولګي دو هغه مایک په سپېړو ازمکه تلاړه د مایک بدنامي نشو نس شو نه د مایک بدنامي خدا نه دا خو یو رسمي تور پرینکو مطلب مایک گیر چې ما واپس را واغسته کې مې خو د خبره ختم د مایک صحیح بیزتی چې کوم ده کنه یا چې کوم د مایک سره انصاف نه دی کول پکار نو زه تا ته ویم چې کوم سوشل ورکر دي کوم چې بده په لکونو روپۍ د بار نه راغواړي مطلب خپل جیب ته ورچی ذریعہ د معاش جوړ کړي هم دغه د مایک بیزتی ده هم دغه د مایک سره انصاف نه دی کول هم دغه د مایک نقصان دی نو زه مطلب دا سوال ته دا غوی نه وکي نو بیا په ځای باندې غوی لکه دې شی بیا جواب درکو چې غوی د دې څه جواب درکې اسی که دغه کسان تاسو ما ته را په ګوته کوي نو بهتره بني تی نمونه غشته چې کم خلک دي سکرین باندې بزر چا نمونه واخلم او مطلب تاسو ټول پیژنې چې مطلب په 100% کې به دغه 10% چې کومي دا به داسې کسان وي چې مطلب هغه به کار ټیک وي یا به ټیک وي یا به گزاره کوي باقي چې دا نور کوم مدي
نو هغه خو تا ته پته دی که زما بیانات حاجت نشته ته هم یو سوشل ورکر شاید لاله تا ته پته نه ده چې دومره ما پسې راتلی چې وایي د مایک بېزتي شوی نو زه یم چې پسې هم لاړه نو ښه به وقار جانې بل تاسو ته اکثر خلک کمنټ هم کوي په واتس اپ هم تاسو سره رابطې کوي تاسو چاله ریپلی نه ورکوئ نه د چا سره رابطه کوئ دا څه وجه کېدای شي نه دا څه هېڅکله نه دي شاید لاله خو زیاتره مطلب زه د کور کې سل مسلې بار هم مسلې هغه په یوازې باندې هینډل کول کارونه ډیر دي زه یوازې یم او بل چې کم خلک هم په سوشل میډیا باندې کار کوي کم هوسټ چې هغه ډرامه اکټرانی نو خلک غواړي چې سره ډیر زیات رابطې وکړي لکه خپل ذاتی تور به زه تاسو ته ووایم زما په موبایل کې د ورځې تقریبا په سوونو میسیجونه راځي نو که زه په سوونو خلکو له ریپلی ورکوم نو دا ناممکنه ده مطلب زه بیا خپل کار نشم کولی زه به صرف واتس اپ ته ناست یم او ذهني بیمار بشم نو زه هغه ټولو خلکو نه ډیر زیاته په بخښنه سره دا د هغوی ما سره مینه ده چې هغوی مطلب دومره کالونه کوي دومره میسیج کوي دومره کامنټس کوي نو د هغوی د جواب دپاره زه یم دا کافي ده چې مطلب زه یو ښکلی پروګرام ریکارډ کړم او هغوی ته یې پیش کړم نو دغه د هغوی د ټول کمنټسونو جواب دی د دې نه مخکې وقار جانې ستاسو څه اراده ده د دې نه مخکې به څه کوئ ډرامو فلمونو کې به کار کوئ نو د دې نه مخکې خو انشاءالله زما کوشش دی چې مطلب پروګرامونه به کوم ښه پروګرامونه به کوم ما هر ځل دا کوشش کړی چې یو پروګرام نه علاوه زما پروګرام کې یو میسیج وي چې مطلب هغه کتونکو ته څه فایده هم ورکړي او انشاءالله یا تجربه کیږي مخې ته نوې نوې خبرې راځي او میشن زما دا دی چې را روان وخت کې شاید په نورو پروجیکټ باندې کار وکړم په نورو ټاپک باندې کار وکړم اوس هم زه داسې هفته نیمه کې یو نوې ټاپک باندې خبرې کوم زما کتونکي به ګوري نو انشاءالله زما اراده ده چې را روان وخت کې هم داسې ښه پروګرامونه وکړم وقار جانې عوام له څه میسیج ورکوي عوام له خو به بس دغه میسیج ټول سوشل ورکر ورکوي او زه به هم دغه میسیج ورکم د خپلې برخې چې مطلب مینه محبت وکړئ نفرتونه مه کوئ د نفرت نه کرکه وکړئ ډډه وکړئ تنګ نظري مه کوئ مینه محبت خوشحالي او امن کتونکو دا وقار جانې د ده په ژوند باندې موږ تفصیلي مرکه وکړه د دې سره ما شاهد خان شهید د اجازت راکوي د الله په امان